بیا د جنگ مرکز ګرځي. نو موږ چې راغږ کوو چې قامه بیدار شئ، امن غواړو. دا د امن خبره نه ده، د میر افتخار صاحب خبره ویل دا رسې ساده مه ګڼئ چې څومره پې ته پوهېږي ستا نه پې دښمن ډېر پوهېږي. دا بدامني هسې ساده قصه نه ده چې ماموندو کې مړی وکړو، سلارزو کې وشو، په کورمه ګړز وشو، په وزیرستان کې د دې شاته ډېر پاخه پوهه فلسفیان او پوهان ناست دي. په دې پوهېږي چې خلک څنګه ویروي، خلک څنګه چې کوم دی د وطن نه په کډه کې لاړ شي. نو ستا وطن د جنګونو مرکز ځکه ګرځېدلی دا جغرافیه مهمه ده. خو سوال دا دی په دې ځان پوهه کوي چې جنګونه د وطن له راځي که نه، نو ترقي ولې نه راځي؟ لکه ګوره د نیمې دنیا څه زما لارې دي، نو دا لارې چې زه کولاو کړم نو د جغرافیې له به څومره ګټه راشي؟ نو دا لارې موږ ته څوک نه کولاوئ، دا به کله کولاوئ چې دا قام بیدار شي. نو موږ ګورو د ماموندو د بچو نه زما د ځوانان نه د ورځې 20 ډبې کراچۍ ته ډکېږي، 20 ډبې پنجاب ته ډکېږي، دوبۍ او قطر ته. او یا مثلا د بر کلیدار ځوان ارمان دا دی چې ایټلي یورپ ته لاړ شو، په سمندر کې مایانو مات کړو. نو سوال دا دی چې په دې مامون کې د څه کمی دی د روزي نشته. دا یورپ چې کوم دی چېرته سره زر دي په غرونو کې، یا د هغې دا بوټي چې وینې نو د یورپ په دې بوټو کې چېرته لکه د میوې په ځای پیسې نښتې دي. د یورپ کې څه چل دی؟ یورپ کې چل دا دی چې قام بیدار دی او ریاست خپل حق ورکړی دی. نو که دا حق موږ ته میلاو شو د دې مامون نه به بچی زما کډوال کېږي نه، بیا به پنجاب کراچۍ له نه ځي، دا به سنټرلیزیشن